يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ملګرو دا بدبخته دا بې شرمه دا بې عزته ځوان وګورئ تاسو، دا دی پښتون دی هم ځان ته مسلمان وایي که نه، دی په مسجد کې ناست دی او د کرکټ میچ ګوري او شروع د قرآن عظیم الشان تلاوت دی فذکر بالقرآن من یخاف وعید. دا لږ تاسو وګورئ، د دې ترجمه او تفسیر تاسو وګورئ د دې آیت. او بل طرف ته د تراویح لمونځ په مسجد د الله په کور کې ناست د رمضان المبارک په میاشت کې او لګیا دی د کرکټ میچ ګوري. دا زموږ پښتو ده او دا زموږ مسلماني ده، دا زموږ غیرت دی. تاسو پته شته کله به چې د قرآن عظیم الشان تلاوت د رسول الله مبارک د طرف نه یا د صحابه کرامو د طرف نه کېدلو، نو د کفارو به والغوا فیه لعلکم تغلبون، قرآن ناغسې د کفارو به شور او غوغا شروع کړه دې دپاره چې نور خلک د قرآن عظیم الشان دا تلاوت وانه اوري او دغې طرف ته توجه لاړه نشي. نو ای مسلمانه ته خو دا کفارو نه ورتېر شوي. او اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کله چې قرآن ویلی کېږي د الله فرمان دا دی چې تاسو قرآن واورئ، فاستمعوا له وانصتوا، تاسو واورئ، تاسو خاموش شئ دې دپاره لعلکم ترحمون چې په تاسو باندې رحم وشي. نو څه به ووایم، د کمې خبرې غم به مونږ وکړو. یو مسله نه ده که نه، بیا مونږ وایو عذاب راغی او ګراني شو، زلزله وشو، سیلاب راغی او طوفان راغی او دا وشو هغه وشو، او بل طرف ته مونږ خپلو عملونو ته نه ګورو. د دې بدبخته انسان تربیت هم په یو کور کې شوی که نه، د ده به مور او پلار وي، د ده به یو خاندان وي، یو فیملی سیسټم به د ده وي که نه. مونږ هېڅکله د چا بېادبي نه کوو، د چا کال پکې راغی ملګرو، نو ټول سیسټم ګډوډ شي په کال سره. وزه کال دې وي. مونږ هېڅکله د چا ذاتیات نه چیړو، د چا د خو کم از کم د خپلو ځوانانو ته دومره تربیت ورکول پکار دي او دومره وینا ورته کول پکار دي چې دا د الله کور دی، دلته کې دا څیزونه نه دي الاو، دلته کې قرآن ویلی کېږي، دا قرآن اورېدل دي. هلکه که ته قرآن نه اورې، ته دومره میچونو ته دغې ورک شه، لاړ شه د الله د کور نه، د الله د کور نه ورک شه، وځه یو طرف ته کښېنه، ګورې بیا که نه ته د الله د کور دومره بېادبي کوې. مونږ او تاسو نه به دا غیر مسلم، دا یهود او دا کفار به زمونږ او تاسو نه څه درس او څه سبق زده کوي. الله دې مونږ ته هدایت را نصیب کړي او الله دې زمونږ اصلاح وکړي. ډېر په بل طرف باندې مونږ روان یو ګورئ ښه، او یو طرف ته د دنیا حالات په مسلمانانو باندې څه کېږي په یو ځای او بل ځای کې، او دلته کې مونږ ناست یو د PSL میچونه ګورو. خو ځه تا را روان دي، نن په هغې او سبا په مونږ ده، پته به ولګي. د زړه درد نه مې دا خبرې وکړې ښه.